الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا وأتقانا وأزكانا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو حاضرینو او تمام سامعینو، الله رب العالمین د مسلمان دیوین لا یو ډیر لوی قیمت ورکړی دی. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلی مبارک باندې امتیانو ته دا ویل شوي دي چې اے مؤمنانو په تاسو باندې د یو بل عزتونه خرابول، د یو بل وینې تویول، د یو بل بې عزتي کول په تاسو باندې حرام کړی شوي دي. څنګه چې په تاسو باندې د بیت الله، د کعبې، د مسجد او د جماعت د الله د کورونو د هغې عزت په تاسو باندې لازمي دی، د قرآن عزت په تاسو باندې لازمي دی، د پیغمبر عزت په تاسو باندې لازمي دی. نو دغه شان د مسلمان عزت هم په تاسو باندې لازمي دی چې د هغه د عزت خیال وساتئ. د مسلمان وینه به بې ځایه نه تویوئ. په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دومره پابند و چې جنگ به کو، یو ځای نه به د اذان आवाज راغی، هغه ټول علاقه به معاف کوله. وی دلته د الله رب العالمین نوم ویلی کېږي، مؤمنان پکې شته. هسې نه چې مسلمانان زموږ د لاسونو نه ووژلی شي. یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته د خپل غزا واقعه بیانوله. بعضی وی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعضی وی بل صحابیو. وی کافر راغی، زمن نے شہیدان وکڑا، یو ملګری شهید کا، بل ملګری شهید کا، بل شهید کا. او چې کله په زمنګه قبضه راغله، زمنګه اختیار په راغی، هغه کافر کلمه ویله، خوای منګه بیام قتل کا، منګه بیام مړ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کلمه ویله نو تاسو بیا ولې واجه؟ وی د الله پیغمبره دا کلمه د یاري نه ویلوه، زمنګ ملګری شهیدان کړه، زمنګ ملګری ووجل، منګه په
قابض شو او منګه راونیو هغه کلمه ویله د یری د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخت غصه شو او په ورځ د قیامت به الله رب العالمین له څه جواب ورکړي چې په ورځ د قیامت باندې داراشي الله رب العالمین ته رپورټ پیش کی ستا باره کې څه وکړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی تاب ولدا ازلو چې کړه وي چې دای د یری نه ویل دا او که حقیقت کې د کلمه ویل تا ته څه پته ده شریعت خو ظاهر ته ګوري دی کې یو مسله معلومه شو چې شریعت فیصله په ظاهر کوي د چا په پټو عورتونو پسې شریعت نه ور پسې کیږي ځینې خلک هغه دا وایي یاره دا پلان کې وای دې دا خبرې کوي خدا آسې صرف تقریر دی آسې صرف خبرې دي او دې داسې نه دی په حقیقت کې نو د پټ حال نه خبرېدل دا خدا الله صفت دی دا خدا الله کار دی ځینې خلک داسې می وير په ظاهر باندې بتا ته زو سي بيدین افکارم او حقیقت کې وړي نه کېم ير پلان کې اگر چې دا د څه کوي خو لیکن په حقیقت کې دا ډېر تقوادار دی نو شریعت باطینی امور ته نه ګوري بلکې پټو امور ته هغه قتل نشتا بلکې ظاهري حالت ته ګوري چې د حالت څنګه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې ډېر زیات احتیاط کا او صحابه ډېر احتیاط کا او چې مسلمان داغي د لاس نه ونه وجل شي ځکه عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وإلى زوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل رجل مسلم د دې ټول دنیا ختمېدل د دین الله رب العالمین ته د مسلمان مرګ دا ډیر زیات دا ګران دی الله رب العالمین په دې باندې چې دا ټول دنیا ختم شي دا ټول دنیا برباد شي په دې دومره نه خپه کیږي لکه څومره چې په یو مسلمان چې په ناحق مړ شي باغی باندې الله رب العالمین خپه کیږي لزوال الدنيا اهون على الله ختمېدل د دنیا په الله باندې ډېر آسان دي د یو مسلمان سړی په ناحق وجلونه چې هغه په ناحق باندې مړ شي دې وجنه عزتمندو هغه خلک چې هغه ته مشري میلاو ده هغه خلک چارینه به د مسلمانانو باره کې تپوس کیږي اسلامی حکومتونه آیله پکار دی چې د مسلمانانو د وینو حفاظت وکړي څنګه چې مسلمانان په خپل معاشره کې دننه هر مسلمان به دا کوشش کوي چې مسلمان وینه زمانه په ناحقه باندې توی نشي یو مسلمان زمانه بی عزت نشي یو مسلمان هغه زما د لاس سپک نشي او یو مسلمان ته زما د وجه نقصان و نه رسیږي یو مسلمان په قتل کې ز شریک نشمه دا به هر مسلمان دا کوشش کوي نارینه او زنانه دا به کوشش کوي دا خبره بنه کو چیرې پلان کې بس هغه وجل پکار دی یاد وساته کته پای کې لګم شریک شوي د الله رب العالمین په قهر او د الله په غضب کې گرفتاریږي او بیا هغه خلک چې هغه د مسلمانانو مشري کوي د مسلمانانو د کلی مشري کوي د مسلمانانو د علاقې مشري کوي د مسلمانانو د ملک او د ټولې دنیا د مسلمانانو معاشره د مسلمانانو مشري کوي هغه خلک هغه د مسلمانانو د دین حفاظت کوي هغه د مسلمانانو د دین خیال ساتي
هغه به مسلمانان په ناحق باندې نه قتلای، هغه به مسلمانانو باندې ظلمونه او زیاتې به نه کوي. د مسلمان وینا د دې د الله رب العالمین په دربار کې ډېر لوی قدر دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی چې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تاسو کې هر یو کس ذمہ دار دی، ذمہ وار دی، د دنه به د ذمہ داری او ذمہ واری باره کې تپوس کیږي چې چا څومره ذمہ واری ده هغه عمره بر دغه انسان نه تپوس کیږي. تا چې مشري اخیستې ده، ته چې د قوم مشر کړی، ته به اوس د دې مشرۍ لایق کارونه کې د دې خیال بساتې او د مسلمانانو د مال او د جان د هغې حفاظت پکې. ځکه یو هغه انسان دی چې هغه ته د کور مشري میلاو ده، د کور تپوس به دې کېږي. یو انسان صرف د خپلو بچو مشر دی، د بچو تپوس به دې کېږي. د کلي مشري دې قبول کړه، د کلي تپوس به نه کېږي. دا څه ګپ نه دی، د کلي تپوس به نه بیا کېږي. ته سیټ ته ودرېږي، ایم پی ای شوې، ایم این ای شوې، وزیر اعلی شوې، وزیر اعظم شوې، صدر شوې، ستانه به د دې باره کې بیا تپوس کېږي. وزیر شوې، تا سره څه عهده درغله، تانه به الله رب العالمین د دې باره کې تپوس کوي. دغه د مسلمانانو ذمہ واری تا ته میلاو شوې وه، د دې خیال ساتلی و که نه. د دې وجې نه یو روایت دی، وایي کوم یو انسان چې هغه مشر شو بغیر د چاړې نه حلال شو. نن خو خلک مشرۍ ته خوشحالېږي، مشري هر څوک غواړي، او بلکې کوڅه په کوڅه باندې ګرځېدل. وخت را روان دی، لږ صبر وکړئ. وخت را روان دی، ځای په ځای منت زاري خپو طریقه ته کېږي. د هغه ټیم دی را روان دی، خپو طریقه ته کېږي، د ګیرې نه دې نسي، د زنې نه دې د لاس هغه لاندې کوي، تر دې چې په زنانو باندې د خلکو غولې کوي او ورته وایي موږ له وټ راکوي. او هغه خلک هغه مشري قبلوي. ول دا سوچ ورسره نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه انسان نه به د دې باره کې بیا تپوس هم کېږي. ته خو غواړې مشري، خو لیکن د دې قوم څه ذمہ واري هغه په تا باندې غورځېدل، نو د هغې باره کې به ورستانه بیا تپوس نه کېږي. ولې یو انسان ته چې څومره ذمہ واري میلاو ده، الله رب العالمین به د دې باره کې تپوس کوي. د دې وجې نه عزتمندو، یو د تمامي دنیا د مسلمانانو د هغې حکمرانی ده. څومره مسلمانان چې دي په مخ د ځمکه، امامت کبرا چې ورته ویل کېږي، او امامت عامه د عام مسلمانانو امامتي او د عام مسلمانانو مشري. د دې لپاره امام قرطبي رحم الله په تفسیر قرطبي کې 11 شرایط هغه بیان کړلي چې په دې حکمران کې با حاکم وقت دغه د مسلمانانو بادشاہ کې به د 11 صفاتونه یې نو ال دې مشري کوي. کله 11 صفاتونه پکې نه نو په قلاره دي کېني، د 11 خویونه د 11 کارونه پکې نه، نو هغه د مسلمانانو د مشرۍ اهل او د مسلمانانو د مشرۍ لایق نه دی. نو هغه لیکي د ټولو نه اول د ټولې دنیا د مسلمانانو مشري چې انسان کوي امامت کبرا او امامت عامه، هغه د لپاره اولنې شرط دا دی چې د مسلمانانو مشري به مسلمان کوي. د مسلمانانو مشري به مسلمان ان یکونا مسلمان، چې دا به مسلمانی. کافر به د مسلمان مشري نه کوي. نن هغه مسلمانان اسلامی ملکونو والا هم د کافرو سره ځان ټل کړی، او دارنګه د کافرو داغي ماتحت چلیږي او کافران خپل مشران ګرځولي دي. او ټول عمر دغه خبره یره مجبوری ده. کمزوري خو د دقه وجه راغله چې دا کافر مشر کړی دی په ځان باندې. اولنې شرط د ټولو مسلمانانو لپاره د مسلمانانو مشري چې څوک کوي هغه بدای چې مسلمان به صحیح. دویم نمبر شرط هغه ذکر کړی دی چې د مسلمانانو مشري چې کوي ان یکون من قریش، دا به قریشی
عام انسان هم مسلمانانو مشری نشي کولای د مسلمانانو مشری به قریشی کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان والا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم قوم قریش هغه د مسلمانانو مشری دیو جن شریعت کې په دین اسلام کې تاسو مخ کې زمانہ وګورئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور د صحابه دور وګورئ پای کې دا سينوا چې مسلمانان دي ځینی په یو ځای کې راغون شي ځینی بل ځای کې خپلو کې جنگونه کوي او کافرو تر داغي پیدایزي دا غوډي رستو کله چې د چین بادشاہ هغه او دارنګي هغه چې کوم نه د مسلمانانو دبدبې ولیدا او د مسلمانانو زوري ولیدا سوین باغ ټیم کې دانوم باغ هغه وخت نم چلیدا د صحابو د دور نورستو خبره ده هغه دور کې د مسلمانانو ترقی ولیدل چې مسلمانان بیا په تیزی باندې په ترقی روان دي او د سینې چې مسلمانانو حکومت راشي ما با مخ کی جمعه کې ویلو چې کافر د مسلمان حکومت نشي برداشت کولای هر څه برداشت کوي مونږ دې برداشت کوي روزه او زکات دې برداشت کوي حکومت دې نشي برداشت کولای دا د دې ته بالکل په سکندونو نه حسابي نه حسابيږي بیا حکومت کې دراوستل نه غواړي نو دغه کافر د مشوره وکړه د نورو کافرانو سره یو ظالم هغه ول مشوره ورکړه وېدا مسلمانان تقسیم کا ویدیو کی ملکان پیدا کا بادشاہان پکی پیدا کا او هر یو ته یو طرف حواله کا چې تر دې مشر شوي تر دې مشر شوي تر دې مشر شوي وی یاد وساته مسلمانانو کې دا کار دی بیا خپل منځ کې بدای بیا جنگونه کوي خپلو کې به ونخلي نو کافر ته ویل وې تبه په امني ستابه په ټولو باندې حکمرانی ار یو بتا ته محتاجي ننم که سوچ او فکر وکي هغه کافرانو هغه ترتیب باندې چلیدل دي کاغه امریکا دا کاغه بل کوپری ملک دی او کافران دي هغه مسلمانان تقسیم کړي دي د مسلمان نه بعد د امریکای خلاف دومره خبره وانه اوري څومره چې د بل اسلامی ملک خلاف دومره خبرې کوي د یو هندو باره کې به د خلاف دومره وانه اوري څومره چې د یو بل مسلمان اورور ملک باره کې څومره خبرې کوي او هر یو اسلامی ملک هغه بیا کافر ته محتاج دی هغه په ټولو مشري کوي یو په بل باندې وਹੀ او مسلمانان کمزوري کړل او مسلمانان کمزوري دي ادي وجن رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی الائمه من قریش د مسلمانانو سربراهی به قریشی کوي دا به قریشی د مسلمانانو دا سربراهی به کوي د دې وجنا د مسلمانانو سربراهی چې چام کړلا نو هغه ډېر کم وخت لپاره شوی مسلمانان اجتماعیت ته دیونه پریدي اسلامی سربراهی کانفرنس په نوم باندې مختلف کانفرنس داسې چې چام کړی دي هغه ډېر زر ختم شوی دی او دا هغه انجام د کافرو د لاسه او بلکې کافر په خپل ویم نه بلکې کافران په دقه مسلمانانو کې داغي جاسوسانی او غداران پیدا شي او د پیسو په لالچ کې او هغه مسلمانان هغه غرق کی نو نبی رضا امام قرطبی رحم الله دویم شرط ذکر کړل چې د مسلمانانو عام مشربه قریشی کوي دریم شرط د مسلمانانو د مشرۍ د بار هغه ذکر کوي دریم نمبر چې ان یکون ممن یصلح ان یکون قاضیا من قضاة المسلمین لا يحتاج الى غیره د مسلمانانو مشري به هغه څوک کوي چې د کافر ته محتاج نه دی په خپل فیصله کولای شي چې فیصله په خپل نشي کولای ډېر د مسلمانانو مشري نه کوي او څلورم نمبر شرط ویل دی چې دا د مسلمانانو مشر به د رای والی د خپل رای او مدبر د جهاد به کولای شي داغي تدبیر به کوي تخطیبانه او خيار به د قام او د ملت د باره به خپل سوچونه او خپل فکرونه کوي سوچ به هغه کولای شي د لپاره صرف د خپل ځان د پیسو زیاتولو د سوچ بنئ بلکې د قوم او د قام او د ملت داغه لپاره به سوچ کوي پنځم نمبر شرط د مسلمانانو د مشرۍ د باره ذکر کوي
وای اقامت الحدود کې به نرمي نه کوي چې کوم اسلامی احکامات دی هغه به ناپیس کوي پای کې به چا سره نرمي نه کوي کدا جرم ارچا کړو کدا د خپل ولینو د خپل زوی ولینو خو دې به چې کوم نه دا د مسلمانانو د حفاظت د پاره به مجرم له سزا ورکړي پای کې به نرمي نه کوي او دې باره کې یو حدیث دی یو زنانه وغلای وکړه غلای چې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر کړه لاس دې کټکاو ځکه د غلاګر سزا دار چې لاس به دې کټکې چې د 100 درهمونه د زیات چاغلا کړي د 100 درهمونه نو داغه بلاس کټکول کیږي اسلامی حکومت کې لاس دې کټکاو پدې کې هغه زنانه د دسه قوم نه وا چې داغه د خاندان اوس مسلمان شو هغه ټیم ډیر نو شوی صحابه خپلو کې مشورې وکړي وی اسنه چې دا زنانه د دې قوم سره بیرته کافران شي ویلک نبی علیہ السلام ته سفارش نکو نو د سفارش د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې څوک ډیر زیات ګرانو یو د زید رضی الله تعالی عنہ زویو اسامه او دویم فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام لور دا ډیر زیات نبی علیہ السلام ته ګرانو دیو راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله پیغمبره کدا زنانه ماف شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره غصه شه وای نبی علیہ السلام رنگ تک سور شه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل دې بچی ته وای فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی فاطمه لو ان بنت محمد کچرتا د محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلاو کی نو او د دې زنانه په ځای باندې ته نو ماستاله سم کټکاو اگر چې تما تګران ای خدای الله په احکاماتو کې زړه چا بیا خیال نه ساتما نو کده دغه زنانه په ځای باندې اے فاطمه تاغلا کړوي نو ماستاله سم کټکاو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل الفاظ او غزنانه فاطمه رضی الله تعالی عنها دا غین لاس کټ شدا غزنانه نه د مسلمانانو مشر هغه به د الله احکامات جاری کوي او بل شرط هغه د پاره داري چې ان یکون حرا دی به ازادي د مسلمانانو مشر به هغه څوک چې هغه به ازادي هغه به چا غلام نه کده کافر غلامو هغه د مسلمانانو مشرین شي کولای هغه د مسلمانانو مشر نه دی بلکې هغه بیا د کافر ټټو دی او د کافرانو داغي غلام دی نو بیا هغه د مسلمانانو سم مشریو کی د دې وجنا چې کله حر نه او دارنګي آزاد نه او د کافرانو غلامی نو بیا هغه د مسلمانانو د وینو حفاظت دغه سره بیا سیمه ده د مسلمانانو د وینو حفاظت هغه بیا نشي کولای هغه بیا ردینه څه خبر ده چې ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلی دي چې دا ټول دنیا ختمېدل الله ته آسان دي خو د مسلمان مرګ الله رب العالمین ته ډیر زیات ګران دي او دارنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الفاظ هغه ته بیا سیات دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یاد ساتي مسلمانان ګورا یو خو هغه حکمرانان دي یو منګه هر یو مسلمان معاشره کې جنگ جګړه راځي کله په ځمکه باندې کله په یو شي کله په بل شي د مسلمان د قتل نه ګریزان وساتي د مسلمان قتل داغي باره کې سوچ او فکر مونږ کوي یاد وساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اول ما یقضى بین الناس یوم القیامه فی الدماء د ټولنا اول چې تپوس کیږي هغه د یینو باره کې تپوس کیږي چې دی مسلمان ولی وجلې د قاتل او د مقتول داغه نه بدل غستل د مقتول نه د قاتل نه د مقتول بدل غستل کی دارنګي کته چیرې پلان کې به بګیاسه څه خبره کړي آپ پورا په قتل کې شریک نه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایي زمونږ استاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای من اعانا على قتل مؤمن ولو بشطر كلمه چا چې د مسلمان په قتل کې د مسلمانانو په مر کې د نیمه کلمه ویلا نیمه خبره وکړه نیمه خبره د مسلمانان په وجلو کې پناه حق د مسلمان په وجلو کې نیمه خبره وکړه لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه
آئس من رحمت الله دا انسان با پورز دا قیامت باندی دا اللہ ملاقات لچی ورزی دا اللہ مخی لچی ورزی اللہ تا چی مخامخ شی د دې دوانو سترګو په منځ کې به لیکلی شوي چې دا سړی د الله د رحمت نه نا امیده دی انسان باندې د الله رحم نشته د الله د رحمت نه د انسان محرومه دی نو جهنمي شو نو چې د الله د رحم نه نا امیده ادي وجنا د مسلمان په قتل کې چا نیمه خبره لکه بل یو کس دی هغه د مسلمان قاتل دی او تا صرف دومره ویل چې ښه یې وکړه نو تور سره په دې قتل کې پوره په پوره باندې شریک شوي تا صرف دومره ویل چېرې هغه طرف ته پسې ورځه یا دا ویل یا داسې داسې تللی دی دا نیمه خبره دې وکړله لږه اشاره دې وکړله د مسلمان په قتل کې دې لږه م حصه واخیستله په ورځ د قیامت په تندي به لیکلی کېږي چې دا انسان د الله د رحمت نه ناامیده دی او دغه شان نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول يا ربي قتلني حتى يدنيه من العرش مقتول بعد قاتل به دگریوان ننی ولی کم انسان چرالی کېدلی دی مسلمان وجل اغا مسلمان با دا خپل قاتل نیولی د گریوانا او دا خپل سر بی پلاس کی نیولی دی مقتول دی وجل شوی با خپل دا اندامونا ٹوٹے ٹوٹے دا بی پخپل لاسونو کی نیولی دا خپل سر بی نیولی خپل اخپا بی پلاسونو کی جی سمر دی دا سر ظلم شوی دی ٹوٹے ٹوٹے بدن اغا بی پلاسونو کی نیولی قاتل بیم دل اغا د گریوان نبی نیولی قاتل بیم را روان کړی د لاس نبی نیولی الله رب العالمین تبوی یا ربی اے زما ربا یا زما ربا قتلنی دی انسان ز وجلې هم الله رپورټ کمزې کې وکا د دې دنیا پولیس وته نه الله رب العالمین ته رپورټ وکا د دنیا چې ټول څومره طاقتور خلق را جمع کی اټول الله پیدا کړل دي الله ته نشي رسیدي الله رب العالمین دا الله عدالت ته پیش کا اے زما ربا دی سړی ز وجلهما الله پناه کوي وجلهما برنا کوي وجلهما او حدیث کې راځي وای دا خپل تندې بیني ولای خپل دا سر بیني ولای دغه شان د دې رګونو نبات تازه وینه بهيږي د مقتول د دې بدن نبات تازه وینه بهيږي قاتل به روان کړي ټول میدان محشر والا بګوري پلان کې قاتلو دنیا کې قتل وکا خلق مړکا بے گناہ مسلمانان مړکا هیڅ پته ونه لګي دا چا مړکا هیڅ پته نه لګي آل تب ټول دنیا به ویني پلان کې قاتلو دا قتل پلان کې کړي دي خبر اوستل شي د الله دربار ته الله دی وجلو دی وجنه عزتمندو دا د مسلمان سره به ال سوچي چې کله مسلمان د مسلمانانو مشري هغه په صحیح طریقې سره یو د صحیح مسلمانی او دغه شرایط او پابندي د مسلمانانو چې کم د مشري صفات دی هغه صفات پچا کې موجودي او دا خبره ورته یادي هغه د مسلمانانو د وینې حفاظت کوي او بل شرط هغه لیکل دی چې دا به انصاف والی انصافی چاته ویل کی لنو مختصر وګدي خبرې دی باره کې انصاف والا من وای چرا انصافی بادشاہ چاته وای دا تپوس عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا ډیر نیک بادشاہ تیر شوی دی عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله حسن بصری رحمه الله تخط ولیکوي ماته د امام عادل تعریف راولېګا چې امام عادل څه ته وای انصاف والا بادشاہ څه ته وای نو هغه ورته وای امام عادل چې کوم نه دی ته ویل کیږي چې هر کوک سمای او هر چې کوم نه هر فاسد دا اصلاح کوي د هر کمزوري طاقت جوړ شي او دارنګ د هر مظلوم داغه لپاره د انصاف आवाज اوچت کی د انصافي بادشاہ وای چې د مظلوم سره ودرېږي د مظلوم قوت جوړ شي او دارنګ د ظالم لاس ونسي او بیا وای
وای امام عادل کراعی الشفیق علی ابله، دا پشان د شپنکی باندې بجون تیری. د مسلمانانو مشر انصافی بادشاہ دا به پشان د دسی د شپنکی پشان بی، لکه څنګه شپنکی د خپل خوانو د خپل ګډو بيزو خیال ساتي، اغي د پاره د بهترین غیاګانو انتخاب کی واخه ول راوړي او دارنګ داغه داغي حفاظت کوي او داغه هغه د هلاکت د زین هغه بچکی. د قشان بدا د مسلمانانو مشر دا بردیو خیال ساتي او دارنګ ردیو نگرانی وکي، داغي د پاره به کوشش او مهنت کوي، ځان به صرف په خپل خزانه نه ډکي. او دغه شان د درندگانو و يحميها من السباع، څنګه چې دا شپنکې دا څاروي د درندگانو نه د لیوګانو نه د سپونه ساتي، دغه شان به د مسلمانانو مشر دا مسلمانان دا به د درندگانو کافرانو سپو خنزیرانو نه به ساتي، دا غ بيدینو نه به ساتي، د دې حفاظت وکړي. او بیا وی ول امام العادل، امام عادل کل اب الحانی علی ولده، د مسلمانانو مشر به د پلار پشان دکی چې پلار څنګه د خپل ماشومانو د پاره کوشش کوي او دارنګي چې کله غټ شي غیله تعلیم ور کوي او په ژوند کې داغي د پاره مال ګټي چې د مړم شي خپل اولاد د ذخیره پریدي، نو دا به د ټول مسلمانانو د پاره د پلار پشان دکی. دی به صرف دا خپل حقیقي بچو د پاره نه د مسلمانانو مشر شوي، نو د مسلمانانو مشر به د ټولو مسلمانانو داغي د پلار پشان د کې وداغي. او دارنګ د دې وجه فضیلت هم ډیر راغلی. حدیث د نبی علیہ السلام دی چې کله د مسلمانانو مشر د صفاتونو والا وو کنه، نبی علیہ السلام وای چا چې د سپکاوي وکړه د الله سپکاوي وکړه. نبی علیہ السلام حدیث دی باقاعده چې د مسلمانانو د مشر سپکاوي چې چاو که خواده سي مشر چې دا کارونه بګي چې د دې سپکاوي چاو که د الله سپکاوي وکړه. او دارنګي دغه د مسلمانانو مشر دغه خیال بساتي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم و کسان د عرش د سوري لاندې ویل دي چې د عرش د سوري لاندې باغی ته زمي لاوي، یو پکې د مسلمانانو د مشر دی چې کله دا صفات پکې موجودي. او بیا وای امام عادل د مسلمانانو مشر به د مور پشاندګي چې دا مور دا بخپل بچی باندې مهرباني، کدا دا بچی بے خوبه کیږي، دا مور سره بے خوبه مور ودنه پاتېږي، هغه مور سره شوګیره کوي. کدا بچی په سکون باندې نو دا مور په سکون باندې. دغه شان کچرته دا بچی روغي دا مور خوشاله، او کدا بچی باندې تکلیف بیماری دا مور بیماری. دغه شان به حکمران اسلامی حکومتونو والا د مسلمانانو مشر هغه هم د عوامو په خفګان باندې بخبکیږي، د عوامو په تکلیف په دردمن کیږي، د عوامو پر پریشانی به پریشان کیږي. دا سی بنئ چې کم یو مشر شي هغه وای هر څه ټیک دی، برابر دی، نه منګای شته نه څه شته. هغه خلک چې مخ کې چغې والي وسغي وایس نشته، بیا چې بل شي هغه وای مخ کې وسه هیڅ نشته. هغه وجه دا ده چې په خپل ماړی شي د بل غم ور سره بیانای. نو دا د مور په شان ده کې وای حکمران دا به د مور په شان ده کې. دغه شان نبی دغه حسن بصری رحم الله د امام عادل او د مسلمانانو د مشر باره کې وای چې دا به د یتیمانانو نگرانی وکړي، او دی به وخازن المساکین، دی به د مسکینانو داغي خزانچی وي، داغي د مالونو حفاظت وکړي. او دارنګ دی به د زړه په شان ده کې. دا د مسلمانانو مشر د زړه په شان ده کې دی. کدا زړه خراب شو نو ټول اندامونه لکه د چا زړه خراب شو کنه اټ اټیک ورته وشي، د انسان خو روغ رمټو خو غټ غټ لاسونه سترګې برابر هر څه برابر، بلکې څه چل شوی زړه خراب شوی. نو دا زړه چې خراب شو ټول اندامونه کار نه کوي. د مسلمانانو د مشر مثال د زړه دی چې دا زړه خراب شو ټول مسلمانان لاړه خراب شو، او کدا زړه برابرو دا ټول مسلمانان بیا برابر دي. او بیا وای ډېر دې خبرې کړلې خو یو پکې دا چې هو القائم بین الله و بین عباده، د مسلمانانو مشر دا به د الله او د بندگانو منځ کې ولاړی. دی به د دې بندگانو د الله د بندگانو د دې خپل رعیت هغه داغي خبرې به اوري، هغه د حفاظت وکړي، داغي د لپاره به سوچ او فکر کوي،
او دارنګ د هغې سوچ او فکر به ورسره وي او د هغه د الله رب العالمین دین به ورته یادي دي مسلمانانو ته به هغه ښیي او دغه شان دی د الله او د بندګانو په منځ کې ولاړ دی چې دا مخلوق ډایرک الله رب العالمین ته داسې چغه ونه وایي دی دومره کمزوری شي او د سره دومره ظلمونه وشي چې دی ډایرک الله رب العالمین ته وایي چې الله زه په دې دنیا کې زما سره ظلمونه کیږي زیاتې کیږي ځکه د مظلوم او د هغه د دعا د قبلېدو په مابین کې پرده نه وي الله یې ډایرک بیا قبلوي د هغې د وجې نه بیا ټول خلک هلاک کیږي تباه کیږي د دې وجې نه تمام مسلمانان هغه به هر یو مسلمان به ذهن کې دا سوچ راولي چې د مسلمان په قتل کې به منګه لږی سم نه اخلو د مسلمان د قتل نه به سوال وکړو چې الله دې منګه محفوظ وساتي او د خپلو حکمرانانو دپاره د هغې دپاره به دعاګانې کوو چې الله رب العالمین هغې سره سوچ او فکر پیدا کړي ځکه هغې خو د مور په شانته کې و هغې خو د پلار په شانته کې و هغه به د دې رعیت خیال ساتي هغه به د دې قوم خیال ساتي د هغې نه به د دې باره کې تپوس کېږي او یاد وساتئ کم یو انسان چې اوس هم غواړي که هغه لږ هم د دې کلي د خلکو مشري غواړي نو هغه به ځان کې دا صفات پیدا کوي داسې نه چې زه مشري کوم او دارنګې زه به د خلکو خیال نه ساتم زه به صرف غلا کوم او زه به چې کوم ده نو پیسې پټوم نه بلکې د مسلمانانو مشري چې کې د مسلمانانو نگراني چې کې الله به د دې باره کې بیا ستانه صحیح تپوس کوي نو د دې وجې نه هغه کار وکړه چې کوم کولی شي الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې موږ د عمل توفیق نصیب کړي دعا وکړئ رب العالمین موږ سویه سمواري د عمل توفیق نصیب کا الہ العالمین تمام دنیا کې څومره مسلمانان الله په شوی د مغفرت نصیب کا رب العالمین د ملک کم صانعه شوی د نږدې یا مخکې کم واقعات راغلي د رب العالمین څومره شهدا شوی د مغفرت نصیب کا درجات اوچت کا الہ العالمین ډیر معصومان په دغه واقع کې الہ العالمین هغه وجل شوی دي الہ العالمین هغه شهیدان شوی دي اے الہ العالمین الله داغي هغه رسول د صبر جمیل نصیب کا الله ډیر ګرانه ده هر مسلمان الله غسر دا سوچ او فکر پیدا کړي چې د بل مسلمان په درد باندې درمن شي الله د بل مسلمان سوچ او فکر وکړي الہ العالمین داسې حالت دی رب العالمین حاکم چې محافظین دي الہ العالمین هغه په امن باندې نه دي هغه محافظین په خپل یریږي اے الہ العالمین هغه د نور حفاظت د عوامو هغه بسنګ حالي الله الہ العالمین الله نن مزمت هر یو مزمت کې صرف د څه وایي چې دا واقع زمونږه بس زمونږ نه خوښه شوه الله عوام هم دا وایي ماشومان هم دا وایي الله حکمرانان هم دا وایي الہ العالمین څوک داسې نشته د مظلومانو تپوس وکړي د هغې مرسته وکړي د هغې تعاون وکړي الہ العالمین د ټول سوچ او فکر مسلمانانو سره پیدا کړه الہ العالمین الله د تمام دنیا کې څومره آفتونه دي د هغه آفتونو نه موږ محفوظ کړه الہ العالمین آخر وخت کې مو د را کلمه نصیب کړه لا اله الا الله محمد رسول الله